بسم الله الرحمن الرحيم. باب زكاة الغنم. حدثنا محمد بن عبد الله بن مسلم قال حدثني ابي قال حدثني سمامة بن عبد الله بن انس ان انس رضي الله عنه حدثه ان ابا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجه الى البحرين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين ومن سئلها من الرسول زکات الغنم دګړو شي الکه او ما وینو دا ټول په یو حکم کې راځي او دغه شي یو شی محمد بن عبد الله مصنع دیوسو زمازه کې کینه قال حدثنا سالوكنا ذكرنا بلكي ترى شكينا ما شكينا زمازه قال حدثنا معاوية كل تزوج لأن أبا بكر هكذا لما بصري ثلاثة بحرين لما وجه بسم الله الرحمن الرحيم ولا حدث يمين الذكر هذا أبو بكر هذه فريضة الصدقة فريضة الصدقين صحيح है बैक दे هذه कपड़ों पे فريضة يعني لا أغلى زكاة صحيح है الذي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا البيغمبر فرضية ولا نفس وحل لهم الطيبات ويحرم عليهم ما وخيمين أطيعوا الله وأطيعوا رأي باسنو ذاتين والذي لا شيء أمر له به ومن كان يخالف إلى سبيل من المسلمين من بيانه على وجهها على طريقتها من الأغسل وجوعها والذي ومن سئل فوقها فكان لدينا زيادة مختلفين في يوم بركي وتواني ولا يعرف وردنا في شعابها يا فلا يعرف دينه متصل جوروته في 24 من الإبل فما جزنا من الغنم سليل ولكن تبديل ويل ودا سوايم وفسمايم وفسمايم من كل 5 شهر من ذوقي أو شهر یو کلن اشاد کی ورکی چیلیوی کجوری یو کلن چکالی چولی وایو سپینزون کم کی نیستا پرون دیر شوی سوائیم کوریدور پہ پیکڑی تا پرون تفصیل میں ویلی فلسو کی دوار وفینزل لسو کی دری فشلو کی سلو او فینزیش تو دولت فینزلان ورکی انت مخاط او بدی قصور کی نشتا فینزو کی یاو فلسو کی دوار او پا شپاگو کی میاو او کو کی میاو فاتو کی میاو فلہو کی میاو فلسو کی دوار پورا ماتا نویلیو یعنی کہ اقل کار نوی وشاری داویلی اقل ذکر نکی لکا قصور کی وید تمرا گرانی صاف ہوئی کی دا حد نا یو مسئول کی صاف پیدا بلغت کی پورسنی کی دا دا گڑی چیلے تیر وطا کی پورسنی کی ایبل نوحا بینزویشتو دا یا دولسنی بینزویشتو دا در بینزو دیر شو پوری پورا قصور کی نکتا بلے کی بنت مخال کو صاف او مخاض وطوری بین لور دا لور دا اغی توخی فخل حمد نوی اموری قبل بچیو حاملن مجنان کاس دورسی اغی نفسی مور قبل حاملن یو کلن پیدا بلغت ستتا وسنتین او اشباکو دیر کو دورسی در پینزو سرویستو بوری فقط تقدير في النوم تزوقني بنزول سلبية طفولي نبقى فيها بنت لدون وكلاتي أنسى ايه ترى بعد سؤال كمان مطابقات باب سنة فيرانا
باب کې خو زکات الغنم دی دا خو د مال ملک صبرو کا جواب پرېږده جواب ورکړو ما ته به یادې وخپله به پې پېښ شي نو چې 50 څلوېښت ته ورسي نو په دې کې بنت لبون منصات هسې تاکید وایي اور بنتوي منصاتا او بنت لبون وکالان ته او دې ته دې ته ولې بنت لبون لکه دې وخت کې بل کوچي دا او بلا بلغت 46 شپږ څلوېښتو ته ورسي تر شپېتو پورې کې حقاتون ده حقه په تشدید سره څه ته وایي دا حقداره ده دا درې کاله ده درې کالې پوره څلورمه کې داخله شوې ده حقداره ده باب ده او حقداره ده دې ته چې وفېږي بچی فروقة الجمل ورته وایي وفېږي فروقه هغې څاروي ته وایي چې بل پېښېږي فإذا بلغت 61 تر 50 پورې په دې کې جزعه څلورکلن ته وایي پنځم کې داخله څلورې پورې او جزعه سکون ته وایي غاښونه یې غورځېدلي فإذا بلغت یعنې 76 شپږ او یو پورې تر 90 پورې د بزرګو کې نشته په دې کې بنتا لبون دوه بنتې لبون دوه کلن او چې ورسېږي یو نبي نه تر شپږو شلو پورې په دې کې حقتان دي درې کلن فروقان جمل دا تاکید دی چې وپېښېږي او فإذا زادت زیات شي په 20 و 100 زیات شي په شپږو شلو نو ففي كل 40 بنت لبون نو په هر 40 کې بنت لبون دی او په 50 کې حقتان اوس براشو مولانا صاحب دې کې یو رپورټ اختلاف دا حدیث د امام شافعي او د مالک حجت او امام ابو حنیفه او احمد بن حنبل دا به کوی شپږو شلو پورې سړي وایا واحد مثلا مو دې وته خو یاد شو کنه شپږو شلو پورې سړي نو چې یوم زیات شي د شپږو نه شلونه نو په هرو څلوېښتو کې بنت لبون او په 50 کې حقه یاد لرئ نو شافعي وایي که یوم زیات شو د شپږو شلو یو نو دا فریضه بدله شو نو په شپږو شلو کې دوه بنت لبون دي نو چې د شپږو شلو نه یوم زیات شو یو هم یو سل یویشت شوی نو ترتیب بدل څنګه بیا به په څلوېښتو کې بنت لبونې په 50 کې نو چې بیا یوم زیات شو نو وګوره څه دي اوس 3 څلوېښته دي یو د پاسه هلکه پوهېږې که نه څلوېښت باندې څو جوړېږي 3 یو پې بالا شو نو 3 بنت لبونې نه پوهېږې څه خبره 40 شپږ شلې یعنې په شپږو شلو کې خو دوه وو نه سوی هغې په اتفاق اختلاف نشته خو چې شپږو شلو نه یو هم زیات شو نو اوس دا حکم بدل شو اوس به دې بل راځي په څلوېښتو کې بنت لبون دی په 50 کې حقه ده نو په شپږو شلو کې یو د پاسه شپږ شلې یو خو بې زیاتي دی په شپږو شلو کې 3 څلوېښت دي ها 3 40 دي نو 3 بنت لبون خو زه ورپسې د شپږو شلو نه چې یو سل 13 ته ورسېدل اوس پکې څه دي وایه له اوس پکې دوه بنت لبون دي 40 او 80 او یو پکې 50 دی نو یو پکې حقه شو یاد لرئ زه ورپسې یو سل 40 ته ورسېږي نو دوه پکې 50 دي یو 40 دي نو دوه حقې شوې یو بنت لبون یو سل 80 ته ورسېږي نو څلور پکې 40 دي نو څلور بنت لبون او امام مالک وایي نه هم د ده په شان وایي هغه وایي چې د شپږو شلو نه یو زیات چې نه بدلېږي حکم یو سل 13 ته ورسېږي حکم به بدلېږي بس دغه اختلاف خو مخکې نور حساب کتاب یې یو دی صرف فرق څه شو مالک صاحب وایي یو سل 13 ته ورسېږي نو دغه حکم بدل
او شافعي وینا چې پشپږو شلو کې یو هم زیات شي نو حکم بدلی او حدیث په ظاهر کې دا بالکل دلیل دی سوی شافعي ته فإذا زادت على 20 او 100 نو فإذا زادت معنا واحده ظاهر کې دا دلیل او مالک وینا لاس په زیاتېږي او سل دې شوتا زمون پرې څنګه دی مولانا صاحب وایونا دا څه باندې کې در خپل دلیل به خپل اول کې د تاسو وایو کوئی شي زمون پرې د شپږو شلو نه زیات شي استیناف ناقصه ما سره دلیل موجود دی پر اول د تاسو وایو کې کوئی شي ورمان زمون پرې استیناف ناقصه دی هغه څنګه ګوره سوچ کوا هغه دادی چې شپږو شلو ته ورسېږي شپږو شلو ته نو خو دغه دوه بنتې لبون دي د شپږو شلو نه چې زیات شي دا په ځای کې ده اوس دا شپږ شل یو طرف ته که لکه اسانه شو خبره شپږ شل یو طرف یو طرف ته وشړه دا شپږ شل وخان نو بیا راشه پنځو کې یو ګډه چې دی شپږ شل خو دي پنځو کې یو امام سے بھی واپس دسا نو په یعنی 125 کې دوه بنتې لبون یو ګډ یو سل 13 کې دوه بنتې لبون دوه ګډه الله شابه یو سل 15 کې دوه بنتې لبون درې ګډه یو سل 40 کې دوه بنتې لبون سلور گڑان یو سل پنځه سلوي 15 کې 15 شو کنه دوه بنتې لبون یو بنتې مخاص 25 سره 150 تمہیں بولے 150 پوری 150 دو بنت لبون دی خلوقی شیخ 150 کی سے شو 150 نفس استیناف کامل شو دیتی دا استیناف ناقصہ والے وی ذکر دے کہ بنت مخاص راغ بنت لبون پکرانا رہے بے خلوقی دو بنت لبون یاد بنت مخاص پکراغ بنت لبون پکرانا رہے بنت مخاص پکراغ بیاویم زمان پدید بشپکو شروع کے دو بنت لبون بیستینا پیدا قصہ کوا یو سل پینزوشتو کی وایا دو بنت لبون یو گن یو سل 13 کے دو بنت لبون دو گنان یو سل 15 سبت میں شروع کی دوبارہ یو سل 40 کے دو بنت لبون سلور گنان او یو سل 15 نواله تر 150 پورې یو سل 50 پورې دو بنت لبون یو بنت مخاط بنت لبون دا استیناف ناقصه شو تر بنت مخاط ورر برانه بیا د یو سل 50 نه بس استیناف کامله ده استیناف کامله څه دي هم کچراوا چې پینځو کې یو ګډ شلو کې دو ګډ و 150 के दरे और सलवेतो के बशरो के बिंदलसो के दे बशरो के सलोर व 50 के बिंदे मुखाल तर 135 पर तर 35 पर 150 खुदान लगा कना यार हां अगर 150 दान लगा में वो शो खबरा उस नूर शमेरा وما كسر نار شيء بينو के يو او 25 के बिंदे मुखाल तर बिंदो दे شو پورے او پندو دیر شو نبرا چشپک دیر شی تر پندو تر پوری بنت لگون او داغینا پس تر پندو تا پوری بنت خیقا بیا جزاعا اغا ترتیب بیا جزاعا دا غړو خان بل سږي وي دا ولی په دې حدیث مونږ عمل ونکړ او په پساري عمل کوم سره عمرو ابن حزم یو حدیث اثر نوٹ کا عمرو ابن حزم رسول الله مبارک لے گلیو یمن تا او یو خطه ولا ورکړ عمرو ابن حزم رضی الله عنه رسول الله مبارک یمن ته لګلو او یو خطه ولا ورکړ باغی کې سړي هغه کې د شپږو شلونه پس او په لقد راغله د شپږو شلونه پس هغه کې دي فما فضله فانه يعاد إلى أول فريدة الإبل وما فضل
يوم ذات شيء فإنه يعاد إلى أول فريضة الإبل مثلا فما وفيه لفتنه لكم فيه مقتضى لكما الإشباك شلونا بس خاشباك شلونا بس فما فضلك إشباك شلونا فإنه يعاد إلى أول فريضة الإبل معرف السنن کے حدیث با مضبوط سند سرا علامہ بنور سے مضبوط سند سرا بلکہ سند دا آسانی دی ولا لوڑے باقی تکور باقی مختلف وشی پا خبر باقی تکور اخلق سندت مضبوط اپنے او دیکھیں واسطہ دا بکر دانے کے واسطہ نشتا نسیم شاه رفض رسول الله مبارک بالذات نکلے دے عمر بن حزم خدا ابو بکر صدیق نکلے دے ابو بکر وی بنا مات رسول الله مبارک بھیجے وہاں بالذات عمر بن حزم نکلے دے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اغیل ترجیح وثیق ویواد امام احمد بن حنبل المرسل دے دور مرتسیشا اگر اختار اشیانو او استاد شارحین احمد مالک او شافعی سره نکلے وضد مريد ابن قدامة حنبلي حوالة الشيخ أحمد الإمام الله خطوري يا أحمد الإمام مالك الشيخ أي مسألة سبعي وتلقيتي نوصل مسيشة تاخذ بيك فرق بعد سلي تشيك ومن لم يعقم إلا 4 من الإبل فيها صدقته وده صوائب سوائم دی او د تجارتي نو دا یو ګټ قیمت د پورا سیب نصاب ته ورته الا اشاره وا کنه دی ورته اذا بلغت في صدقه الغنم ګړې دې مناسبت د باب سره ویږي په خبره في صائمتها سرت اذا كانت 40 الى 20 او 100 فاذا زادت نصري اذ ياتي بشير التذوق والشاطان وفي بكل 100 شاة و100 شاة أو فصائما رجل لا تزيد 40 يوم وليس فيها صدقة إلا إشارة وفي الرقة اسمين ذلك ربع عشر لك ايه ربع عشر بيجنة دا قشر دا لسمي سلورة ميسا ايوه حتى جبت مضاف شيء جلد تقيم ربع ربع دني ما خضروا باسا سلور دي سلور او دعوشر باسا لسدي سلور بلسو كيف وها سلوين نما يسبب نصف عشر ده نصف ما اخذت ولي الكلام قميراس كي نصف راشي نطوله ومسألة كي نصف راشي دونه بشكل مسألة كي ربع راشي سلورنا بشكل جی نصف ما اخذت ولي او دعوشر نصف وبلسو كيف وها تودي 20 نو إلا نملك نسبلك سلبين ثمنا فإن لم تكن إلا 90 أو 100 ستوصل يوم تمشو وليس فيها شيء إلا إن شاء الله ومالك صدقة نفل والكيل والكول باب لا يؤخذ في صدقة هزيمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني سمامة أن أنس رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه نبشي غشتي فصدقة كفونا كنا منوري ولا ذات عوار ذات عيب عوار أو عوار عيب زميني كتاب ولا تيس فحل فحل قد إنسان قرينة جارة كيلو سنة إلا ما شاء المصدق مگر كمصدق نفك خير كاري بها خير لك عيب جنبي ويرى داسيني جفا نقوحي ضرورت دے بیت المال تا ودکی موقعی یا کوٹ دے مسلمانانو تا نقوحی ضرورت دے دکی موقع دیا نوبر بخیشا كتب له التي امر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يخرج في صدقه هزيمه ولا ذات عبار ولا تيس الا ما شاء المصدق باب اصل العناق في الصدقه ذكر كل عناق ستوي سرور مياش دے سرور مياش دو کڑیا چھے وإما بعض
بخاري وینا ضرور میشه مالشته لیکن امام بخاری نه ای خبر محمد مالک تکبر ترجمه وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال وقال ليس حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ان ابا هريرة رضي الله عنه قال ابو بكر رضي الله عنه والله لو منعوني عناقا كانوا يأكلونها. هذا سرور میاشتو ګړو کې او کتاب کو مذکر دی او کوم مؤنث یادی وته یعنی ورکول نبی صلی الله علیه وسلم دا معنی نه کیما لیکن دې کې ما ویلو چې دا محمود نه په معنا نه ها لکشي به ورکو په معنا نه دا په دې باندې حال دی من اتفاق وذكر کې ورکو قال عمر رضي الله عنه فما هو الا ان رايت ان الله شرح صدر ابي بكر بالقتال فعرفت انه الحق. انه ابو بكر حق اذن الحق لانه قول ابو بكر تراجع باب لا تؤخذ تراجم اموال من الناس. دربان متوسط وبه قال حدثنا أمية بن بسام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن قاسم عن اسماعيل بن أمية عن يحيى بن عبد الله بن سيفي عن ابي معبد عن ابن عباس رضي الله عنه وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا على اليمن قال انك تقدم على قوم اهل كتاب فاتقوا اول ما تدعوهم اليه عباده الله فاذا عرفوا الله فاخبرهم ان الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم فاذا فعلوا فاخبرهم ان الله تعالى قد فرض عليهم زكاه تؤخذ من اموالهم وترد على فقرائهم فاذا اطاعوا بها فخذ منهم وتوقع كرائم اموال الناس. بلکہ بندے کے نہ چلا ٹوٹ سا ریزا ہے یا اللہ بیکار نہ متوسط دینا والا باب ليس بما دون 5 قوم صدقة. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن ابي صعصعة المعصمي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس بما دون 5 اوسق من التمر صدقة وليس بما دون 5 اوسق. يوم الصف الساعة ودريس وجودي هذا تجارة تجوري هذا لا تمثيل بنات كمان تجارة تجوري غير تفرقنا أنا وقت لا نجي وتدوس ولا في النوم ولا نادي في نحن موضوع ولا في ما نادي ولا لا غير الصوايب الصوايب ولا تجارة هذا يوم قيمة النساء باب زكاة البقر. وقال ابو حميد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا اعرفن ما جاء الله رجل ببقرة لها خوار ويقال جوار يرفعون اصواتهم كما تجأر البقرة. بقرة بچے ہوئی اغا بقرة جن زکات نه دی لیکن علماء وای اذا اغلا ولا بقرة. وبه قال حدثنا عمر بن حفص بن قياس قال حدثنا ابي قال حدثنا امام بخاری مدد راوړه دا هغه د کله د وجود بغړ کې وایي په فکر او دا یو بقره ده یو بقره موټرسایکل کپڑا مپڑا ډنډا دا وان ویلنګ باکي عن المعروف بن سويد عن ابي ذر رضي الله عنه قال انتهيت اليه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده او الذي لا اله غيره او كما حلف ما من رجل تكون له ابل او بقره او غنم لا يؤدي حقها الا اتي بها يوم القيامه اعظم ما تكون واسمنه تطؤوه باخطابها وتنكحه بقرونها كلما جارت عليه اخراها ردت عليه اولاها حتى يقضى بين الناس. رواه بكير عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم باب الزكاة على الاقارب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم له اجران القرابة والصدقة. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن اسحاق بن عبد الله عن ابي طلحة انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول كان ابو طلحة اكثر من كان من مدينة مالا من نخل وكان احب امواله اليه بيرحاء وكانت مستقبلا قبلته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. وقال
غلط نہ ویدا بس کرے کتاب خلاص ہو گیا ہاں قال انس رضي الله عنه فلما انزلت هذه الآية نزل مما تحبون قال أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى يقول لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي إلي بيرها وإنها صدقة لله أرجو بها ولا عند الله وضعها صلى الله عليه وسلم حيث أراك الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بس ذاك مال رابح ذاك ذلك مال دوڑ مانا میں کڑے ہوا رابح گٹن دو یا ربح زیادت لا مالی جاری نالا بفیل زیادی کی تقرأ زیادی کی لا سوا اور آیت رواح زوال لما سفر سوئی ومن جاری مانا وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها بنفسك كتب له نفلي دي تاخذ زكاة نوم امام بخاري في قياس اذا نفلي اقربين وركب بهتر لي دخل كيف اقربين وركب فقال ابو بكر افعل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسمها ابو بكر في جمهورستان وكانستان يحيى واسماعيل ومالك رائي بالياء وقال حدثنا ابي بكر وقال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني زيد بن اسود عن عياض بن عبد الله عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم في اسماء وفدر الى المصلى ثم انصرف فقال الناس وامرهم بالصدقه فقال ايها الناس تصدقوا ومر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فاني اريدكن اكثر اهل النار فقلن في حكومه وذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكسرن النهر وتكفرن العشيره وګوره چینیانو سترګې د نظر کې ماشاءالله وي غير حقداري وده محتاج وجد دينا نود بني خزينه وقالتم صدقين منصوصه ولك حق من تصدقت به عليهم لا نفلي وقوله لکه ټول کالی یادې زکات نه یادې چې دا ټول کالی چې علا خیرات دی ورکوما نو امام بخاری په قیاس وکړه اگر چې فرق شته صدقه خو اول نمبر کول شي او د اول بچو نمبر کول شي او زکات دې زمانه کې هغه زمانه کې ورکول شي هغه زمانه کې اول مشترک نو او بچي خو د دې نو کنه د چاو ابن مسعود نو اوسم د بني خدي بچي کمنه ولا ورکول باہر کے زکات خدا زکات تو سوا زکات دیا تو دیکھ آگے بولتے ہیں کہ عبد کی صدقہ بس وقت اسمع عبد یو آغا عبد کی خدمت دے اور یو آغا عبد آغا تجارت حکم عبد کی خدمت سے باغی کی زکات دی حکم کی تجارت دے اصلی خلصی باغی کی زکات دی زکات پیسے ورکے قیمت پہ لگے تو قیمت نصاب کا پورا سیدھی یا ڈیر پر جاتی سرویٹ کی قیمت خالص نہ لتا ہمارے تب کریں گے انسان پلاٹ اگشتے پلاٹ یہ نہیں لاگشتے کہ دیکھیں میں بچوں لگوں چھوڑ یا بھی بچی لواغشتا بھی نزویٹ و بخزلے محل کے بارے یا دان لے واغشتا پیسے رسل دیاتی پلاٹ باندے پر باندے کما بولے سبا میں دلو پکار رو قدمہ پکار نزویٹ دے پلاٹ پر قیمت کے لکھن وہ پلاٹ ہے واغش دے لپارا پیپر پارا وقت باقي ويوم القرينة وسع لازم شيء غرض باندې به له پیرو قیمت لګي تاجران مجدي وخت کار تاسو به دا فرق دی سمکه واغشتا سمکه دی واغشتا چې دغه په فصل کې نو پیدار بکر فصل بکر وي جواب ورکو زمکه په قیمت کې زکات نشته او زمکه واغشتا دیلا چې دغه پلانټیشن کو په پلاټونو مخاطب یا واغشتا چې د تاسونی خپل فصل وکړم اغشتنی میں پنیت دلیل چې ګټې لپاره مې واغشتا زمکه په قیمت کې بیا زکات
وبه قال حدثنا ابو قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت سليمان آية كل يقول صبر كوا عن عراك بن مالك عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة باب ليس على المسلم في فرض او غلام کے وګورئ کې ما اختصاص وکم غلام کې نشوایا کوم د خدمتي او تجارتي بالاتفاق او فرض کی خبر روانه چاوته قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو فرض او دې کې ما کې وایي فرض کې کوم کې فرض کې هغه د مثال غلام اشتري بالاتفاق وكذا كان یو هغه فرض کې تجارت دې لري اقلم قلتم في النصاب تورثي بالاتفاق زكاة یو هغه دی چې کوم سوایم دي ډېر دی واغشتل اذا اسونه بده سروم بچی برونی ډېریږي با بچی به خلاص لکه څنګه چې ګړې چیرې وهان والله كده قرآن دو سورۃ فرض کې دوی کم شابته یو هغه چې رکوب لپاره په اتفاق نه تا یو هغه چې تجارت په اتفاق تا یو هغه فرض چې کوم فرض د سوایم دي او سره تجارت نه دي د لپاره چې دا ډیریږي او چې ډیریږي ما قیمتي شومان بیا به خرڅ نو بلې کې د ائمه ثلاثه په زکات او د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په زکات دا ویرا دلیل د جنایت علی المسلم په فرض یې صدا د حدیث د استدلال ستاسو نه حدیث د استدلال ستاسو نه ولې دې کې معلومه کې چې فرض د تجارت کې او تجارت والا به خامخا خاص وي دائمو اربعو پر تجارت والا کشتا نو افرس کو مطلق دی نو معلومی کی دا چدرے والو کے نشتا نو تجارت والا بندے خاص کے چناغی کشتا نو تجارت والا خاص کے حضرت تجارت تو صاحب دوار خاص او زما دلیل ما سرشتا اغفا ترمیزی کے دی مولانا سے و ترمیزی کے دی کتر آوڑے دی او کتنے دی روڑے ترمیزی کشتا دو پر ما تا گوڑا لگو دی ذرا توي ما تا ګورا بخاری کې ته ترمذی کې ته اے جبلی ما تا ګورا الخير لثلاثه ما تا ګورا الخير لثلاثه رسول الله دريو کسان یو هغه کسته چې اصول ساتلی دي لرجل اجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر دا راغله دلته کې لرجل ستر وردا ولرجل اجر ولعلى رجل وزر چې کوم ساتلې دي معادات د اهل اسلام هغه وزر او چې کوم دي له ساتلې دي چې زما پیروفوک کومه نو دا ستر او رجل بس ربطها في سبيل الله تمام دي جمله کې فيه بقيو لك وجه خبر الثاني رجل ربطها في سبيل الله ثم لم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها رجل ربطها في سبيل الله رجل ربطها في سبيل الله ثم لم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها ذا أغلق له أجر ذكر في رقابها زكاة كده او ظهورها يسوق مال راكلت بخبر في ذنبور ذنب يا أستر هذا ما دليل في رقابها ويجي بخبر هذا ما دليل نصرف لا يوبة خاص كما او قياس كنت ونور سيزونو کے سوائمو کے خوشتا جگڑے چہرے دی وایا غوامی خیری وایا وخان دی هغه کې څه څه کوي هغه نه معلومیږي چې حسب رقابو کې شتا نو پر رقابو کې به پنور سارو قیاس کوم هغه کې شتا او دې ولې کې د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ او قول دی چې فرض کې بدینا لیکن راځي او دا چې قیمت به ولګي سوایب سبا ولګي قیمت وسلوي کما باور کې ورپسې کما معنا
وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد القصيم بن عراك بن مالك قال حدثني ابي عن jadi ke sahiban boleh dah ayat mau salah sahaja. Ada yang nak khabar. Mazhar ada yang zakat zaman. Hazrawat ke ayat masalah sahaja. Asal ke कोई इस्तेमाल से वही था अरे वही के तस्बल पट्टी गलत नहीं हुई वो जो फिल्मों वसफ और कभी ज़कात इस्तेमाल से वही था जब सवाइम रसूल ने ज़कात साहिबान मुरसल इमाम से वही था ज़ाहिर बदलाइल खबर बेनाना वो इमाम से बड़ा मानदार होना मास के लाभ जमा عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا حسين بن عراك بن مالك عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم صدقه في عبده ولا في فرسه باب الصدقه على اليتامى وبه قال حدثنا معاذ بن قتاده قال حدثنا هشام بن يحيى عن ابي ميمونه ويتامى وباندي دانا جگری بدوی لا واجب دانا دی لا ورکول ہے لیتامى انا اليتامى ہے لیتامى هذه ملايان زيبان دا قراغان اغيب يتيم فبقبل زكاة نالي ومشر دي ولدي ولا قبس كيو سندالا وركيو چكم محتاج لنا وركيو ويجب ورقول شيء إنما الصدقات يطعام كده خيري دور بسيطة قال حدثنا عطاء بن يسار انه سمع ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يحدث ان النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله فقال ان مما اخاف عليكم من بعد ما يطلع عليكم من ظهرة الدنيا وزينتها يعني مال بدير شيء شابه فقال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتي الخير بالشر ولي يريقي مال خير خير سبب ده شر إذا بدأ يريك أنت الدنيا ده ولدان فمرة في الدنيا ده كده ولدان يوم خير خير نقدر مبسطة في كواش نبتو ريبكو يماتو نبجونا غاربش في بادتا أو يأتي الخير في مال دول الدنيا ده بالشر إذا يريك يعني سبب البناء سبب الله ده بدر بري فجفت النبي عليه السلام فقيل له إن شاء الله صاحب ما شانك يكلف النبي صلى الله عليه وسلم أقلك فروحينا بأمن تفقه ذلك بلا خبر يوحي بنا ذلك نبا مصعب وروحزاء وليذان لما سكر وقال اين الصائم فأنه يكيب الظرفان ذات صفته بجهة بوزنه فقال إنه لا يأتي الخير بالشر خير بشر لنكي وكلا خير سبب الشر يرزي ما تقول أصبر يقول باني فسمر لكي كيا ضربنا شيء ساروي يخوري ماذا كيا خير نوکا ساروی صحیح طریقہ لگا منتی اخری او بیان ورطا قدری کی یا پزمکا ووڑی را ووڑی قولا و براز کوکی نو بیا ورشی خوراک کئی نو چی بیا تم رکو کی انتشیو پڑسی کی نو بیا راشی ورطا قدری کی قولا و برازو کی بیا مدا کیا اکر خیر سبب دا خیر کر ساروی پی سور وکچار کی دا سماروی و تقول خنو پوری بس کہیں لکه د زوړ خپل بشر نو څنګه وشي بیا په پښتانه وای یا د ساري وای پښتانه و تاریخ وای په ساري ریخ ونه نو بیګي نو بیګي ټول کو ناټی لړلی لکه د پوره ساده ټول ځانې لړلی هذا سارويت وصارور دي بس بريلي رو مرشي هذا خير سبب ده شر نو خير سبب ده خير ګرځي چې د شریعت مطابق استعمال او په خوري بنا جایز ګټي او خوري د شریعت خلاف هغه د عرف نه خلاف او ثابت ده شریعت خلاف سبب ده شر ګرځي وان مما ينبت ببعض الاغا يا ينبت كذا القني ربيع كله ربيع كله طويل كي اصبر لتموي يقتلك لقتل كذا سابق ليلم قريب القتل كذا خير سبب نشرجو الا آكلة الخضر مگر اغا ساروي چه شنا خوري اكلت خوراكو کی حق نه لم تنتشو پرسی کی تشی دلین و استقبلت عین الشمس فانتلت تسبیو دسمانی و بارت بیا وصلی نو دید نقصان نرسی
فإن هذا المال قدرة حلوة فنعمة بالخمال صاحب مسلمان أغد أعطى منه المسكين واليتيم لمناسبة دوام شو نصدقا وركا وزكاة وركا ابن السبيل له كما قال بيجي كنا طول ما زما وفقير لكذا غاقول صار بشانته أخلا وبلا وركا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من يأخذ بغير حقه بحرام كالتلفك الذي يأكل ولا يشبع ويكون شهيدا عليه يوم القيامة والمسيجة. باب الزكاة على الزوج والأيتام بالحجر. قال أسهل مسألة خدا جب الزوجة زوجي لو زوجة زوجة والكل شيء وشي أمالون اليوم النجوداوي وذا من قوتان كي وز مالون سري اشتراك دخل دخاون دي دخاون ذكا علماء فتوى ذا جنبه ورده او يتيمانان سر فدا دي خذي بچي دي دبل خاون ننو خاون ورکولش وسم ورکولش او کدا دي سري بچي دي دي بل خذنا نو ورکولش اخو ندينا ندي بيلا وربسيشا. قاله أبو سعيد رضي الله عنه. مسلم في ابن مسعود رواية شابته. وبه قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله رضي الله عنه قال فذكرته لإبراهيم فحدثني إبراهيم عن أبي عبيدة عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله رضي الله عنها بمثله سبعة. كذا حديث من إبراهيم نحعيد ذكر كنت بالمسجد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال تصدقنا ولو من حليكن وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام ورفضوا لك جمال يقبلوها. فقالت لعبد الله سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله مسعود بدلار شد النبي من تقول لك جكافي في زمانا أن أنفق عليك وعلى أيتام في حج الكتاب بل قد بجد صدقينا. فقال عقب له شامي كم تقول تسنجمه جمال أخذ زكاة على كل شيء كان سني أنت رسول الله طلبت إلى ثم وجدت امرأة من الصار وبلغ حاجتها مثل حاجتي. ومر علينا بلاد فقلنا سل النبي صلى الله عليه وسلم أيجزئ عني أن أتصدق على زوجي ويتام لي في حجري فقلنا لا تخبر بنا لك خواندان مبيشر ميك فدخل بلاد النشوف وسأله فقال من هما؟ قال زينب فتبعك وضبي وتبعك ميادوا هذا پیغمبر فخبرك بيردي خبر حقيقة نلرك يوت يسوقها مقابوي فقال أي الزيان في امرأة عبد الله؟ قال نعم لها أجران أجر ذا قرابته وأجر ذا صدقين وذاهم نفلي وايو كما قال ذكر كرر قال خطب زكاة كنا وركي وفرزين بقياس كوا. وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله عن هشام عن ابيه عن زينب بنت ام سلمة عن ام سلمة رضي الله عنها وعنه قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي اجر ان انفق على بني ابي سلمة انما هم بني فقال انفق عليهم فلك اجر ما انفقت عليهم. باب قول الله تعالى وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما وفي الرقاب امريان في لقين نفلق برداغي كما اختلاف نشتا فرزين والكول شرطاب سر يا امرئينا ورك جهان دا زكاة تقبل کوزان كده مولانا سار غارمين قرصدار وقال مولانا درد يو خبركم جكم سري مقروضي اغلب دومنا زكاة وركي دومنا زكاة چه اغلب قرد بخلاص شي خير ده كده قرد نزياد نبي خجي اغلب مالك ده نصاب او کباغه قرض دی او دا ولا تمره مال ورکه چې قرض یې په خلاصيږي او هغه په حساب مالک ګرځي بیا باندې کېږي. اوس غارب څوک دی د مون په نس باندې مدیون او د شافعي سے په نس هغه کس دی چې د چا په نیت کې یا د چا په جوړه کې قرضداري شي. او فی سبیل الله فی سبیل الله نه څه مراد شو مجاهد دا وایي دی غریب متعلم لطالب دے اغلا ورک بعد حضرات ہوئی بحج الذي پیسے وصل نیستا. امام ابو حنیفہ نے یاد ہے احمد اور نور ہوئی ورکول کے امام سے کوئی نہ ورک و حج سو یعنی غریب دی فرض کو بنا دی ودی ورک ان کو ورد کو دی غریبو او دی په حج گئی خیر ويذكر عن ابن عباس رحمه من زكاة ماله ازاد کی زکات تمانا واعتاق دا سنه نه اغلب پیسې ورکی یا دا پیسې واخلا دا ما عبد او لاول به مکاتب سبکی مکاتب مرتبه عبدیه پوری بیا پیسې ورکی چې دا واخلا اوسه کمال راکې خپل کتابت کې دوران کولی شي ويوضي في الحج بخبر الله
وقال ان يفترى بعض من الزكاه هذا حتى يبطل قوله هذا مقول لخان اي ما فعل متفقين ويوظف المجاهدين والذي لم يحج خبر بوقع ثم تلا انما الصدقات للفقراء والفقير نفسه هو اصول فروض خاصه بايها فروض اجزاء يفهم يوم مصرفهم والجيش وقال سبحانه ان خالدا يفتح اطرافه في سبيل الله في سبيل الله لفظ لا ذكر انا اگر كذا خدا مطلب نو خدا کی استدلال یا قد خدای لار کی وقف کړي نو مطلب یو مسلمان د خدای په لار کې وقف کړي ويذكر نبی لاس عبد الله رضي عملنا هذا تعالى من الصدقه للحج دا خیر ټول اتفاق دی چې باندې صدقه دا هغه پیسې چې راته پاتې چې د ذخیره جنان لازم وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقه الفقير ما عبد جميل وخالد بن وليد يا عمر مقرر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابن جميل رسول الله نسبت کېږي د جهاد په رسول کړي غریبتونه او د دې خدا خدمت نه دی دا عیب نه دی دا په هغه کې وایي چې د مستلزمون خالدا د نور ستري مقامات د خدای په لار کې باندې کړي ارسل الله توکل کړي په دې مناسبت کې څنګه شو الا کله خدای توکل کړي نو یو مسلمان جهاد کوي او هغه زکات ورکوي هذه عباس بن عبد الله بن سلام الخطية فزكاة الغفار هي عليه صدقة في غفرة صدقة وعليه أو مثلها معها أصل كيف الجواب في ذلك يرسل الله مبارك الذين ركبوا قالوا في زكاة قال عبد ابي الزناد عن ابيه وقال ابن اسحاق عن ابي الزناد هي عليه ومثلها معها وقال ابن جريج حدث عن الاعرج مثله باب الاستخفاف عن المسألة وبه قال حدثنا عبد الله بن قال اخبرنا ما تراجعكم مثلها صدقة قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان ناس من الانصار سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس مناسبة للزكاة السلام يوم ذاك سائلين له سؤال كنا او دویم دا سؤال مکو دبلنا مال زکات راځه عموما د سبا دا خلک د سوال لري زکات کوي مال زکات نه مال او دا څه دې نن سبا لري دي په ورونه کې زکات په هدا ګنا د جوړ ها سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى نبذ ما عنده فقال ما يكون عندي من شيء فلن أنتظره عنكم ومن يستعف يعفه الله يغنيه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيرا وأسرع من الصبر أو جاكي الصبر بهترين شيء بالمقدار دبلنا مختلنا بنشوي تسليل ذلتنا بنشوي كامة مولانا وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي زينان عن الاعرج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لان ياخذ احدكم حبله فيحتفظ على صدره خير له من ان ياتي رجلا فيساله اعطاه او منعه يا ابي ولكن لا يستزيد इसको नगर के पाकिस्तान कमजोर है तस्कारी और पर मन की करना दादी भी التزمين شابتي وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن ابيه عن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يأخذ احدكم حبله فياتي بحزمة بحزمة حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من ان يسال الناس اعطوه او منعوه. وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب ان حكيم بن حزام رضي الله عنه قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعطاني ثم سالته فاعطاني ثم قال يا حكيم ان هذا المال خضرة حلوة ومن اخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن اخذه باشراف نفس لم يبارك له فيه وقال وكان كالذي يأكل ولا يشبع اليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي بعثك بالحق لا أرزق أحدا بعدك حق شيئا
حتى أفارق الدنيا فكان أبو بكر يدعو حكيما إلى عطائه فيأبى أن يقبله منه ثم إن عمر دعاه ليؤتيه فأبى أن يقبل منه شيئا فقال عمر رضي الله عنه إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم أني أعود عليه حقه من هذا البيع فيأبى أن يأخذه فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي باب من أعطاه الله شيئا من غير مسألة ولا إشراف نفسه وفي أموالهم حق للسائلين والمحروم وفي قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن يونس عن الزهري عن سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤثر حتى أقول آته من هو أكبر إليه مني فقال خذه إذ جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرك ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك باب من سأل الناس مكسرا تكسرا كل مال دے رہے ہیں شابه وفي قال حدثنا يحيى بن بكير قال ضرورت نہیں یو دا چې انسان ضرورت یې بچی وته نه ده خدا نه ده خدا د مقصد ستاسو چې مال دے رہے ہیں نان مالدار ہے ہاں عن عبد الله بن ابي جعفر قال سمعت حمزه بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس بوجهه بقعة لحم وقال إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العنق نصف القدر وبينهم كذلك استغاثوا بآدم دنیا کے جتوال کے ازان شہر میں کہنا دلتا مدى سڑی راجع کم سوال گری بھی کہنا اما خائنی ہاں ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم وزاد عبد الله قال حدثني الليث قال حدثني ابن ابي جعفر فيشفع ليقضى بين الخلق فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب فيومئذ يبعث الله مقام محمودا يحمده أهل الجمع كلهم وقال حدثنا وهيب عن النعمان بن راشد عن عبد الله بن مسلم اخي الزهري عن حمزه بن عبد الله انه سمع ابن عمر رضي الله عنهما وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في المساله باب قول الله تعالى لا يسالون الناس الا حافظ دیکھ غرض سره ضرورت مند نو سوال کولی چې چا سره خود د یوم او د لیلی وینه بکې چې کمی کولی شي الحاق توای بالخطي جراكا كان وراكا كان كان يو طرف نتاويق ولا بل طرف ناسي لنا وكامل غنى سمردا فزت وصورا يو غنى للزكاة أغم النساب او يو غنى دا عدم السؤال دا أغي كترين بسم روايات يو كراني يقوت يوم وليلة او دوير كي 40 درهما او بلكي 50 فلا قوت يوم وليلة لا راجح نهار توصل بسيشا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجب لنا أن يؤتيه بالفقراء الذين تمر صديقت كده في غني شي غني دا إذا سؤالنا في بچي شابته بالفقراء الذين وصلوا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف إلى قوله فإن الله من يعلم وفي قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين الذي ترده البكرة والأكلتان ولكن المسكين الذي ليس له غنى ويستحيي أو لا يسأل الناس إلحافا وفي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا خالد بن الحساء عن ابن الأشوع عن الشعبي رضي الله عنه قال حدثنا كاتب المغيرة بن شعبة قال كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة أن اكتب إلي بشيء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم فكتب إليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كره لكم ثلاثا قيل وبدأ واحد أدري سيدنا مستحضر دي عدد لحسر دفرني قيل وقال دير خبرك فزول إذاعة المال إسراف وتضليل كسرة السؤال دي مناسبات فذلك وتم دي الحاح أو الحاف مكوان بيسفال مكوان معمولي كوان وما نيري يو سرير المتا كوان او یو تمره وقواله جستا گزاره پکېږي ها وفي قال حدثنا محمد بن هريره الزهري قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم عن ابيه عن صالح عن ابن شهاب قال اخبرني عامر بن سعد عن ابيه رضي الله عنه قال اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا وانا جالس فيهم قال فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فيهم لم يعطه وهو اعجبهم الي فقمت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساررته فقلت ماذا عن فلان والله اني لأراه مؤمنا قال او مسلما قال فسكت قليلا ثم غلبني ما اعلم فيه فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا عن فلان والله اني لأراه مؤمنا قال مسلما قال فسكت قليلا ثم غلبني ما اعلم فيه فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك على فلان
شابته والله إني لأراه مؤمنا. قال مسلم 3 مرات قال إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكب في النار على وجهه. وعن أبيه عن صالح عن إسماعيل. دينا فتاولا كده كده دل زكا ورقم كنا ورقم يريگا ما يدي واپس کفر تلان نشي اور دولنا او دا بل جديد میں محکوم دے ودنا يريگا ما سبب کدی فقیرم دے سوال نہ کیدے مناسبت دبا شابته محمد أنه قال سمعت أبي يحدث بهذا فقال في حديثه فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فجمع بين عنقي وكتفي لما سټ او کاتب پتواړو اذا تزار برات نذمين نه ثم قال أقبل أي صعب إني لأعطي الرجل متوجه شاه قال أبو عبد الله وكبكب ايكب معنا کوي استاد خیال هوا د دې کې مختوی ربيع ده عموما مجرد لازمی وي مزید متعدی او دا علاوه دي کب یکب دا متعدی دي او اکب یکب لازمی فكوب كيبو ايقوليبو مكبا اكب الرجل اذا كان فعله غير واقع وبفعل كان بفعل فجا واقعي لازمين فعل فجا واقعي لازمين او چې واقعي چې فعل قلت كبه الله لوجهه يا كببت ويلش انا قال ابو عبد الله صالح كذا اكبر زورنا لي وقد ادرك ابن عمر شابته. وبه قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين الذي يذوق هذا مسكين کے اندر صفات کرے دے شابته يرده اللقمه والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يؤتيه ولا ويتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. وبه قال حدثنا عمر بن حفص بن قياس قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعرج قال حدثنا ابو صالح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يأخذ احدكم حبله ثم يغضب واحسبه قال الى الجبل فيحتطب فيبيع فيأكل ويتصدق خير له من ان يسأل الناس. سؤال مطلقا مكة ولا إلحاق أمثال به باب خرص الثمن اے ملامات المتوجه یو رکوٹ اختلاف دے پدے اگر اختلاف دا اذا کجور فخرص زکاة غشتی شفت امام احمد ابن حنبل یاو طرف لدے اے مسئلہ صبر قوالی مطلب ہوا خرص تاوئی بادشاہ مخانی سوری اب باغونو باندیو کردی یو کردی باغونو دا باغوانان بولی کوئی که پتی دے که دونا میوه دا دوی که دا میوه اخلی کنا نا خدای شان دے دوی تجربه دیکھے دی بوٹی کے دومرا دی بوٹی کے دونا چکر ہو لگئی یار دا بسمان گٹو کی دا دا گڑو والا پتی کوئی که دا گڑ دے بلادا زور ورکی دا صفاوی دیکھے با پیندل لس کلو بخی دیکھے با 5 کلو دیکھے با 10 کلو دی پتی کوئی که دا رسول پر انداز دا ارجع مخارج بولے کی جسوس بنی ہوئی آنا بخبر کتاب نامغلی لکر صاحب کا کجورو کے سلمان کجوری نفان سلمان دومرا غشر جوڑے گی نامینا سروری وبل پڑھو تو اس بے نو وصولی وصولی بے کلا کئی پھر کلا شو کوشی وہ آگے خرص پا مقبال نبائی داولی دالی دا پارا چھے اسینا یہ سبات دی کجوری میوے خرص کی او بیا ہوئی چھے مطلقا کجورا والا تو بچا پسی گرزی دی بدے کجوری خرص کی ودے چونکہ وقت کی بے کروشو گئی وعامل دا مویرہ چھے زکاة دیوانا تو اللہ خلی بانا چھے خرص کردے پتہ بینر لگے تو بینا دا عشر 50 وا خرص ہوئی گئے وہ وصولی بے کہنا کئی بس نتن دینا او پدې کې یو حدیث شته او په شرط امام بخاري برابر نه دی هغه راونم هغه داسې دی رسول الله مبارک فرمایي په ترمذی کې براشي اذا خرجتم او زمون ائمه ثلاثه سوي هغه وینا خرج باندې با وصولي نه کې ولې تاسو ورستا خرج په وصولي نه کې دلیل ما سره دلیل زمانہ دے کہ رسول اللہ مبارک منع کردی دا دی صورت دریبان وقی دا وقت ما لارم وما اندازہ واغشتا کہ پدی کجورو کے زمان
دوه پیټې د بیت المال مشر دي توګي دوه پیټې او چې وشو کې دوه مال راځي او څه پته لګي چې کله دا کجوري وشو کولې شو زیاتې شوې درې پیټې کېدې یا یو نیمه پیټې کېده څه پته لګي نو کېدې درې او ما دوه واغېستې نو د درې په ځای مې دوه واغېستې دا مړې باندې او که کېدې یو نیمه او یوه او ما دوه واغېستې نو بیا ربا حق زمان لږو ډېرې مې واغېستې یا حق مې ډېر اوسه لږې مې واغېستې ربا شي یوه دویم دا چې ما په اندازه ولګوله چې دومره دي یقیني خو نه ده چې هغه مړوي دویم دا چې څه پته لګي ما مې دوه پیټۍ لازمې کړې او سبا په دې دور راشي طوفان راشي چې بیا به څه نو د سوال په موضوع کا چې رسول الله مبارک فرمایي چې خو اذا خرجتم فخذوا هغه خرج صرف احتیاطاً دی چې دې سړي ته پته ولګي چې عامل وګرځېده چې سبا دې غلا ونه کړي نور چې کله شوکه کېږي نو ورځي به هغه وخت سره به حساب لګوي چې دومره پیټۍ دي دومره زما په خرج څه دپاره دی احتیاط ده دی چې دا پټي مالک غلا ونه کړي دې په پټه دې څه کجورې یا انګور یا بل شی خرڅ نه کړي دې لپاره به لاړ شي نور چې کله کوشش کېږي نو په تخمین او په خرڅ به وصولي نه کوي په میدان به وګوري نو په پیټو کې به یو پیټۍ وصولي اوس د دې شی په خبره دا مخکې لاړ شه وبه قال حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا وهيب بن عمرو بن يحيى حديث راځي یو بل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة يعني المزابنة مزابنة په دې بابونو کې کېږي مزابنه څه ته وایي هلکه ستا په باغ کې دومره کجورې زه به ناست دومره ده دا د باغ نه دي نه مثلا کجورې لاندې هلته که ستا به کار ډېر خلک داسې کوي چې هغوی ته ضرورت دي نو ما زه به نقد ورکړم دا نه خرڅ کا او د خیر دی دا به زه لږې لږې شکو دا ممنوع دی ولې ما ولې لس منه کجورې ورکړې څه پته لګي چې په دې باغ کې لس منه دي یولس منه دي نهه منه دي جنس یاو دی او تفاضل پکې راغی یا به زما زیاتې به کمې وي یا بالعکس به نو دا ربا شي هغه مزابنه او محاقله په غنمو جوارو کې کېږي محاقله څه هلکه ستا د پټي غنم زما شوې او راشه نس غنم واله لس منه به درکړم څه پته لګي چې غنم لس منه کېږي پنځلس کېږي اته منه کېږي دغه رنګې دلته کې د بیت المال حق څه پته لګي ما په دوه لازمې کړې چې د بیت المال حق وپېټۍ کېږي درې کېږي یو نیمه کېږي او ما واخېستې دوه نو د یوې نیمې یا د درېو په ځای دوه لم دا ربا شو پوه شوې په خبره نو دوه صورته مې وویل یو مزابنه او مناقله نه منع دا ربا او دویم دا چې کېدی چې سبا باران ګلې آفت راشي نو تخمین د هغې په نیز د وصولۍ دپاره دی تخمین به وصولۍ خو وروستو زمونږ په دې تخمین په احتیاط بنا دی چې دې ډول کې وصولي به په تخمین نه کوي اصل مقدار ته به ګوري زه اوس ورپسې اشاره عن عباس بن سعيد عن ابي حميد الساعدي رضي الله عنه قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم یو بله وسلم مسله ده خو دلته مې پرېښوده او ترمذي کې راځي چې بیا اصل وخت کې وصولوم څونه به دې وصولومه نو حدیث کې راځي دعو الثلث وغیره دا یو کوټې غوندې ممکن دی هغه کې د امام صاحب لږ اختلاف شته ده ونه چېرو زما څه کار دی چېرو او ترمذي کې راځي هغې کې ورته انشاءالله دا اوس یو ښځه وه په باغچه کې فقال النبي صلی الله علیه اصحابه اخرجوا هلته ټاټکالو لګوي دا د زکات دپاره خو نه دی هلکه دا خو زه منم او پیغمبر مبارک خرصه اندازه ولګوله د لسو اوسط یو وسق شپېته ساعت او لس شپږ سوه حالانکه پیغمبر مبارک ورې مهاجر و هغه ته د کجورو په اندازه نه پوهېده تجربه نه وه خو بیا یې ګوره فهم ته یې ګوره فراست ته وایي زما اندازه ده چې لس دي او تاسو جاوید صاحب 12 جاوید صاحب 32 جاوید 15 وایي زه بس هر یو اندازه لګوې د خپل ذهن تیزي اخذ ته وایي اخفي ما یخرج منها وایي شمېره اخذ شوکه شروع کړې وه چې څومره فلما اتینا تبوک قال یو بله پیشن ویې ګوره یو باد بلالود سخته یو کس به هم نه پاسي پاسې مه ګورې که پاسې دی نو په هغه مجتیب الفخر دی او که چا سره بعیر و دې تړي
فعقلناها من قتل الله بعير بعير چا ولاړو باندې تختی یو سخت باد راغی یو سړی پاسېده د پیغمبر د امر مخالفت یې وکړ نو وغورځاو دله د دې باد په جبلې د دوی قبیلې دوه غرونو هلته وکړو دی بله پېژنګویي وه درېیم وعهده ملیکو ایلته د ایلې بادشاه پیغمبر مبارک ته بغله بیضا ورکړه دا هغه وه چې د قصوا اوښې نه پس بیا به پیغمبر په دې بغله سفر کوه دا هغه وه چې حضور پاک وفات شو دا سپینه بغله وه نو دې بیا یو کوي له لاړه شاړ کوي د په مدینه کې ځان یې پکې وغورځاو وکساه بردا او پیغمبر مبارک یې څادر واغوسته وکتب له پیغمبر مبارک ببحرهم بحر دریاب ته نه وایي هغه علاقه چې دریاب ته نږدې ده دی وایي ستا دپاره شو د تا نه جزیه نه فلما أتى وادي القرى واپس نو ښځې ته وایي کم جاءت حدیقتک قال 10 أوسق خرسه محبوب منصوب دی په نطع الحافظ که خرسې یا هي خرس رسول الله تم پوهېږې که نه نو ګوره دا امام بخاري راوړو نو موږ خو دې نه انکار نه کړو تخمین دا خو یې د نظر د تیزۍ لپاره تخمین کړی دا ته په زکات کې څه لپاره راوړی امام بخاري چې دی بیا نه دس کوي دا خو د نظر تیزي ده دا تخمین مونږ هم منو خو د وسولۍ لپاره نه د احتیاط لپاره إني متعجل إلى المدينة فمن أذان منكم أن يتعجل معي فليتعجل فلما قال ابن بكار كلمة وخبره أطلق معنى هذا الألفاظ بيدي ديوي أشرف في مدينة ورنديشو بهذه الطابة الطيبة هي ألفاظ بياد تلك مفهوم دم فلما رأوا قال هذا جبل يحبنا ونحبه ألا أوفيكم بخير دور الأنصار قالوا بلا قال دور بني النجار ذيك ما تفصيل بني لشابته ثم دور بني عبد الأشهر ثم دور بني ساعدة ثم دور بني الحارث قوميتها خضرج وفي كل دور آثار يعني خيرا قال أبو عبد الله كل بستان هر باغ کې باغې دیوالي راغې ته حدیقه وایي وما لم يكن عليه حائط لا يقال حديقة وقال دیوال چې ني غټي باغې دیوال ني رکوټي خلک دیوال ته وایي حدثني عمرو ثم دار باغ حدیقه ذکر په ځکه وایي بني الحارث بن خضرج ثم بني ساعدة وقال سليمان عن سعد بن سعيد عن عمارة بن رزية عن عباس بن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحد جبل يحبنا ونحبه